سر ابو سفیان کور دنه وتل حرم هم ډک شو ابو سفیان کور هم ډک شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جنگ سره کار نه وو نبی علیہ الصلوۃ والسلام امن قائم وکړل مکه فتح کوله اعلان وکړو ویل کچا د خپل کور دروازه را بند کړل پزان پسې او بهر کور نه راایستلا او ځان ربانه نه وجو نو هغه تم سنه نو خلک لاړلو دروازې بندې شولې مکمل کلاو میدان دی او نبی علیہ السلام د فاتح پیسد بنراغه او حرم ته نوته او دا د فتح مکه ورځ هغه یو کس سعد صاحب زوی دی غالبا حضرت سعد ابن ابي وقاص زوی دی هغه یو خبر ورکړه چې اليوم يوم الملحمه اليوم تستحل الكعبه یا تستحل الكعبه څه مطلب دی اليوم يوم الملحمه نن د غوخ ورځ د غوخي مطلب د مکی ورن به د غوخي کټ کوونن نن به جنگ کو اليوم تستحل الكعبه نن به کعبه زموږ د پاره حلالي کې په کعبه باندې به موږ حمله کو نبی علیہ السلام وتعالى نه دا څه وی نن د غوخ ورځ نه ده د کعبه عظمت باندې پامال کیږي نن د ورځ دا چې نن به کعبه ته موږ عزت ورکو عزت احترام بوله ورکو هغه احترام ته ملاوي ابو سفیان سي ویل کله چې دا خو مسلمانان شوي په هغه وخت باندې او دا هغه خلکو چې د فتح مکه په کال باندې مسلمانان شي طلقا دي نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې وفات شو او حضرت ابوبکر پلاس باندې کله بیعت وشو نو ابو سفیان سي ویل حضرت علی ته ویل چې څنګه چلو شو دا څنګه چلو شو دا خو بل سره یعنی ابوبکر خلیفہ شو دا خو ستا حق نو ته پوس بده کړی او تقار شو ویل بیگا مسلمان شوی او ماته نن خبرې کې د مسلمانانو کې ته پوټا چې آرام کې زبده خبر افغانستان خو پوهیږم هغه له بالکل خپل بند کړ دا نوی مسلمانان شو دي ته نبی صلی الله علیه وسلم د هغه اخلاق او د کردار او د اسلام د سیاسي نظام او د خلافت هغه تصور چرته معلومو دا دومره اوچت خلکو د صحابه کرام علي سے ورتل فرام کینا شپږ میاشتې خپاو په دی باندې او شپږ میاشتې پس حضرت علی رضی الله تعالی عنہ شپږ میاشتې پس روغ د دوی په منځ کې وشولا او ټیک راغې جمعات ته او حضرت علی سے ودرېدو او ټول خلکو ته اعلان وکړو چې ګوره زه د ابوبکر نه خپاو ما پر دې مطلب دا نه چې د کار باندې دا کار غلط شوی دی پاسېدو او د ابوبکر صدیق مناقب بیان کړل چاوت دا اعتراض په ذهن کې واغه خبره کومه ورته چا ورته ویل چې ګوره دا خو ستا بیا خبره کړې سلور دا سه غټي غټي خبري پکې دي سلور دا سه بهترین صفات پکې دي چې دا صفات په اچا کې نشته کدا نه وینم او بیا خبره کړې دا کم کم خبري دي ولټول اول خبره خدا ده کنه چې د ټول اول اسلام او ایمان د ابوبکر راوړی دی زمانه مخکې دی زمانه اوچت دی زمانه حقدار دی اول ایمان د مبارک صحابي راوړی دی یو خبره ده دویمه خبره دا سه وکړه دویمه خبره چې په هجرت کې د ټولو صحابهونو په اول نمبر باندې دي په ایمان کې په اول نمبر دي په هجرت کې په اول نمبر دي نو زه څنګه د سره مقابله وکم نشم غولې وسره او درېم خبره ورته دا وکړه ویل دا د الله د رسول صلی الله علیه وسلم سره په غار ثور کې ملګری و هغه وخت چې پاغه د الله پر رسول سمره سخت وا په دې وخت کې ولما لاتل ابوبکر صدیق ورکړل بل چاور نه دی ورکړل زب څنګه داسې وکما چې زبا ابوبکر تور پاسه کوم چې دا خلافت حق زما ده او سلورم نمبر خبره ورته وکړه ویلم به مسلمان دا جوړم به مسلمان چې دا پډا غبانی مونږ کو پډا غبانی خلکو په کورونو کې دنه منځونه کول او دا بهر راغلی او د چا پروا نه کول او کلا منځونه به کول علانیه لمبه منځ دا ابوبکر صدیق کړی دی بل چانه شو کوله دا چا مسلمانی په پټه پټه و دنه کور کې بناستو دا کلا راوته ویل زه مسلمان یم زموږ کوما د دین معلومیږي دا چې د اهل سنت والجماعت کم فکر دی د اسلام د سیاسی نظام چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم نفس په صحابه کرامو کې غوره صحابي ابوبکر صدیق دی او د خلافت اقدار ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دی او دغه ترتیب دی اول خلیفہ ابوبکر 2 کال خلافت کړی دی دویم خلیفہ عمر 10 کال خلافت کړی دریم خلیفہ عثمان 12 کال خلافت کړی دی او سلورم خلیفہ حضرت علی پنیم کال خلافت کړی دی او بیا شپږ میاشتې خلافت د غزوی حضرت حسن کړی دی دا 15 خلفا دي 15 سلور خلفاء راشدین او 15 نمبر د حضرت علی سبزی حضرت حسن امام حسن رضی الله تعالی عنہ دا د خلفاء راشدین چې نبی صلی الله علیه وسلم د دې خلافت باقاعده پیشنګوئی ورکړو چې الخلافت بعد 30 سنه زمانه پس د خلافت 30 سال وي 30 سال خلافت تو چلے دو دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه دی چې دا په هر څه کې اول نمبر دی 13 جمعه کې موږ دا سنور مناقب بیان کړیو او دا سلور خبرې دا غي سره ملګری کا
چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه دا د رسول الله په ژوند کې به خلکو دا غوره ګڼو بلکې د مناقب صحابه دا موضوع هو فرمایي وي موږ د رسول الله په ژوند کې چې کله صحابو ته دا تفضیل ورکو چې غوره څوک دی علي پکې نه دی یاد کړی د دې مطلب دا نه دی چېرې علي نه یادو اصل کې کشر و هغه که نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت په دوران کې د حضرت علي عمر 10 کاله و کشر هلکو د ابوبکر عمر خو ډېر زیات و په هغه وخت کې 38 سال د هغه عمر دی 38 سال په دې بنیاد باندې د صحابه کرامو په زمانہ کې هم دغه ترتیب و کوم چې اهل سنت والجماعت د کوم ترتیب قائل دي دا د حضرت ابوبکر د اسلام د راړو وړاندې خبره مې کوله بچپن کې داسې موحد انسان و چې د شرک په کور کې پیدا دی د شرک په کور کې چې کله کعبه ته راغی نو پلار ورته وایي د بت عبادت وکړه او هغه ورته زی په کمر باندې ولم او دا د خپل ځان بچ کې زمانہ او پر اخو باندې کور ته راوستو او مورته به اخلاص کو دا دغه واقعه ده دا ابوبکر صدیق رضی الله عنه په بچپن کې یو بل خبره ضروری د یادولو دا ده چې بعضی ماشومان کنه هغوی له الله تعالی سره موږ ته ګاډ ګفټډ صفات وایو ګاډ ګفټډ صفات خداداد صلاحیتونه ورته وي خداداد صلاحیتونه بعضی ماشومان چې د هغوی چې کوم عمر دی نو ته چې هغه ته ګورې نو تا ته به هغه ډېر مشر ښکاري دی په کورونو کې بعضې وړوکې ماشوم به د 3 کالو به 3 خو ډېر کم دي 4-5 کالو ماشوم به د هغه خبرې به د 10 کالو د ماشوم نخي د هغه خویونه ابه دومره نفاست پسند دي ابه ځان نسخه کوي جامې به پاکې ساتي هغه به سبق په طریقه باندې وایي کتاب به نشلی کاپي به نشلی بالکل د غټو غټو خلکو دغه خویونه کوي ابوبکر دغه شان ماشومو دغه خداداد صلاحیتونه په دې وجه باندې د بچپن او د عام ماشومانو بچپن جدا و څنګه چې د نبی صلی الله علیه وسلم بچپن د عام خلکو د بچپن نه جدا و دغه شان د ابوبکر صدیق بچپن د عام خلکو نه جدا و په هغه زمانہ کې کله چې ابوبکر ماشوم و نو د تعلیم او د تربیت تنظیم نو حقیقت دا د عربو تاریخ چې تاسو ګورئ کنه یعنی د دین په بلغت جهالت په کم ځای کو چې سړی خپل لور ژوندۍ خفي قریشو کې بعضی قبیله داسې ټول قریش داسې نه وګورئ بنو هاشم داسې نه دي کړي بنو عبد المطلب داسې نه دي کړي بنو عبد شمس نه دي کړي په دې وجه باندې دا خاص خاندانو او بعض خاص قبیله وی چې هغوی به په جنکو باندې ورته ځان بدې ښکارېدو نو کله به چې د هغوی لور پیدا شوله نو هلته یو ځای و هغې ته به د لور ژوندۍ وراچوله او د هغې د پاسه به یې خاورې اړېلې ټول داسې نه و خو داسې معاشره ونه دویم نمبر دومره غټه بد اخلاقي پکې وه چې د کعبې نه به کله طواف کوو نو جامې به ویستلې دې کم عقلتوب ته ویل دې جامو کې موږ ګناهونه کړي دي نو ولې دا د ثواب کار کوئ یعنی د موږ ګناهونه په دې جامو کې کړي دي نو په دې کې طواف نه کوو نو دا جامې ویستل چې د ګناهونه به هغه طواف کو غیر چاپېره به او لوستل دا د ډېرو کمو خلکو کارو چې یا به لیکل به کولی شو او یا به لوستل کولی شو لیکل لوستل لکه نن سبا چې ګورې نو غټ تعلیم څه دی یاره پلانې پی ایچ ډي دی نو غټ تعلیم موږ ته کړي یا ایم بی بي ایس یې وکړو ډاکټر شو یا چېرته سی ایس ایس او پی ایم ایس یې پاس کړو دا موږ ته غټ تعلیم ښکاره کېږي په هغه زمانه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په زمانه کې د ابوبکر په زمانه کې به چې چا لوستل او لیکل کولی شو نو دا به غټ تعلیم یافته حسابېدو غټ ایجوکیټډ بداو چې دا خپل نوم لیکلی شي نبی علیه السلام په خپله باندې امي و رسول الله صلی الله علیه وسلم لیکل نشو کولی نه نبی علیه السلام لوستل کولی شول ورنه که نبی علیه السلام لیکل کولی شوی نو نبی علیه السلام په قرآن کریم په خپله باندې لیکلی حال کې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وحی د کتابت دپاره 24 کسان مقرر کړي 24 کسان کاتبین وحی زید بن ارقم رضی الله عنه پکې د ټول نه لوی انسان او چې هغه به ډېر لیکل نبی علیه السلام له کول وحی حتی بخاری کې دام راغلی دي یو بدبخت عیسائی و مسلمان شو عیسائی مسلمان شو دا بخاری حدیث دی مسلمان شو هغه په وخت کې تعلیم یافته و تعلیم یافته خلک ډېر کم و دا سړی عیسائی دی نو مسلم دی په نبی علیه السلام ایمان راوړو او دا په خپله باندې چونکې و تعلیم یافته لیکلی کولو شو نبی علیه السلام الته راځه وحی لیکه وحی لیکله به عیسائی مسلمان شو تعلیم یافته خلک کم دی وحی به لیکله ویل هغه څه وخت پس ایسته واپس مرتد شو خپلې پردی نو دا واپس مرتد شو ایسته واپس ایمان پرېښودو چې ایمان یې پرېښودو نو بیا به دا دروغ خلکو ته ویل دا قرآن ټول دروغ دی ویل دا ما لیکلی دی خبرې خو ټیک وه
اریا د پوجي دا پلان آیت مالی کړي دی مالی کړي دا مالی کړي دی ویل د خلکو په ذهن کې به شک اچول که څوک نه مني ورشي زما لاس لیکلو وای تاسو هند رائټینګ نه معلومات وکي اب چې معلومات وکړ ټیک ټاک لیکل ورته دو په دې نبی له سلام ډیر زیات پریشان او ډیر زیات خفګان او درسدلو چې دې سړی بس کوي سړی ډیر ملګرو په ذهن کې شکوک شبهات رالل والله رب العالمین خود خپل دین حفاظت کوي کنه انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون قران ما نازل کړی دی زه به حفاظت کوما نو حفاظت الله دې سي وکړو ویل الله مردار کو چې کله مړ شو او خلکو خخ کو ویل سار چې کله په خوا دا رواج چې څوک به کله خخ شو نو سار ودا نر او خزت لل او قبر خواله دی لاکو کې دا رواج څه وخت پورې چلی دو با ساره ودا زنانه ټول رواني وي او سپاره بیا غستې وي زوی القبر ته تلاوت کوه غریب چیرته قران په عمر کې پلاس کې نور غسته او خزي بتلی تلاوتونه به ورته کول نو دوی چې کله سار لاړل وکتل نو قبر کولاو دی او دا صاحب دې قبر په دې سر باندې پروت دی ازمه کې بار را گزارلې ولا کلیواله ویل چې دا صحابه کرام دې بدبخت ګوره دا پروپاګاندا وکړي چې دا قرآني کریم ایستل او برابر قبر د پاسه پروتو اسمه کې ځان ته نه پرې کاوه البخاري حدیث ته ګوره کی سره دنه کومه بیا په دوی مورز باندې خخ کو دغه خبره وکړه چې دا د صحابه دا قبر د شپې کولاو کړی دی نو پدرې مشپه باندې سملګری ورته کېنول چاره سپیره مې ربو کې پدرې مورز باندې چې کله سار رالل سټیم پورې دا حفاظت هم کړو سار چرال بیا بر پروتو بس وای ریدل یار ویل معلومی کې دا زمونږ دي سړی غلطي کې دروغ ویل مونږ دا ایتونه د لیکلي زمکه او قبر د په باره کې دا گواهی وکړي دا دروغجن دی زما د خبرې غرض دا و چې د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بچپن دا د عام ماشومان نه جداو په بچپن کې بدل لیکل هم کولې شو لوستل به هم کولې شو بل دلیل د توې ما هغه دا دی چې د لیکلو او د لوستلو دومره لوی کمه او چې کړه د حدیبیه صلح وشولا صلح د حدیبیه او د حدیبیه صلح د مسلمانانو په منځ کې او د قریش مکه په منځ کې یو اګریمنت ساين شو لیکل باغی کې وشول شپږ شرطونه باغی کې تړلې شو شپږ شرطونه ان شاء الله په خپل موقع باندې بدا وایو وکله چې فیصله وشولا نو فیصله حضرت علی سے ویلی کلا رضی الله تعالی عنہ فیصله ویلی کلا شپږ شرطونه ویلی کل په اخر کې ورته یو جمله ویلی کلا هذا ما قاض علیه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا هغه فیصله ده چې جناب محمد رسول الله وکړه محمد د الله رسول الله فیصله وکړه وی کله چې دا لفظ د قریشو د طرف نه چې څوک راغله سهیل ابن عمرو په نوم باندې واغه د نبی له صلوات والسلام سره لیکل کوي او هغه ورته ویل چې دا رسول الله ته وران کا حضرت علی ته ویل رسول الله ته وران کا ولي ویل امحو رسول الله د الله رسول الله ته وران کوي ولي ته وران کما ویل من خدا رسول الله نه منو کدا موږ رسول الله منلې بیا وسمنګ روغ نه کولې بیا وسمنګ جنگونه نه کول بیا به موږ په ایمان راوړو خدا موږ د محمد ابن عبد الله په نوم باندې پیژنو د عبد الله زوی یا محمد ابن عبد المطلب دا غن وسې په دنیا پیژنو دا وران کا ولی کا محمد ابن عبد الله یا محمد ابن عبد المطلب ولی کا حضرت علی سے ویل والله لا امحو اسمک په خدای مې دې قسمی ستانم نورانو ما نبی له سلام وران کا بل په خدای مې دې قسمی ستانم نورانو دا ولی نورانه دانو زما لاس داسې نشي کولای چې رسول الله لفظ وران کی دلته خبره یاد کا ودمه کې نه یخ کې نه چې څه یادوي هغه دا شیعاګان په حضرت عمر فاروق باندې اعتراض کوي داغه صفائی کو هغه دا چې په بخاری کې حدیث ته چې حضرت عبد الله ابن عباس په پیش کې په فیسبوک باندې سبا ډېر چلی عبد الله ابن عباس په جواب حضرت پورس باندې ان الرزیه کل رزیه یا غټ مصیبت هغه چې د زیارت پروز باندې نبی صلی الله علیه وسلم بیمارو ویل چې ورشه مال کاغذ او کتاب راوړی ځلی کل کوم او تاسو به دې نه پس بیلارې نشي اول دې حضرت عمر فاروق سے شور جوړ کو ویل چې کاغذ له مور کوي ویل حضرت عمر فاروق ویل چې کاغذ مور کوي لیکل میکل دې نه کوي او نور ملګرو ویل چې ور کوي ویل دې اختلاف شروع شو منګو له کاغذ ورکو حضرت عمر فاروق سے مور کوي ور له کاغذ ول په دوران کې شور جوړ شو نبی اسلام چې قوم عني تمہاره خونه پاسه گئی او زما په خوا کې جګړه مکوي وای ګوره په وخت کې نبی صلی الله علیه وسلم ته تکلیف خپل تر زوی د خپه دی په ګوره نبی صلی الله علیه وسلم خپه شنو بده به جړل
شیعاګان دلته ګوره کړه وای دا رسول الله صلی الله علیه وسلم د حضرت علي سے مبارک وصیت کو چې زمانه پس بدا خلیفہ او حضرت عمر ته پته و چې دا بددل ملکین ول پدیو جبانه له کاغذ ماغذ ول نه ورکو موږ دا غي دوه جواب کو یو ورته دا وایو چې ټیک دا په دې ورځ باندې حضرت عمر بالفرض چلو غلطي وکړه نه دا کړي دا څه مسله نه و بالفرض غلطي وکړه لا او کاغذ ول ور نه کو نو نبی صلی الله علیه وسلم خو فورا وفات شوی نه دی د جمعې ورځ وا د هفته ورځ وا د اتوار ورځ وا د پیر سلو ورځې نبی صلی الله علیه وسلم ژوندې دی نو کدل ته لیکل نو کړي سبب یې کړه وې بل سبب یې کړه وې په بل ورځ باندې به کړه وې خدا مسله نه و حضرت عمر فاروق خيار انسانو په دې خبر باندې پویدو ویل دې کار د نبی علیہ السلام موږ تسلی کې موږ ته بدالي کې کنه چې ګوره منځونه کوي روزي نه صحیح قران باندې عمل کوي دا خبره ته موږ یاد کړی تکلیف علماء ور کوي دا حضرت عمر فاروق سے د نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې خپه کېدو په دیو جبانه ویل چې مور کوي ورلا د سنوي خبره خو نه کوي دین مکمل دی قران کې دایته راغلی الیوم اکملت لکم دینکم تکلیف مور کوي لکه کله کله داسې وی کنه چې کسړی بیماری او هغه ته خود دوايي ضرورت دي ته ورته وی چې لکه بابا پاسا یا مور پاسه کې دوی خو ګوره ماما پاسا بو یا خوشیرانه نو ته په دې پوهیږي چې دوايي ورکما دا بخکیږي که دوايي نور کوم بیماری زیاتیږي خو چون کې په دې دوی خورو هغه ته تکلیف رسېږي خلک یې مې پاسا وایي کې دا خوکته دا ولي وته وي دا مریض بدی نشي تکلیف یې ورته ودلته مونږ بیا شیګانو ته وایو چې بل فرض حضرت عمر باندې تاسو اعتراض کوئ نو حضرت علي د سکار ولې کړو د رسول الله خبره شنو منل نبی رسول الله نوران کا ویل نه ورانو ما بیا خو دې اعتراض پاغه باندې مرضی کنه خبر پوهیږي تاسو مونږ وایو چې نه دوانو خبره مونږ الحمدلله ټول صحابه دفاع وکړو مونږ خلکو دفاع د صحابه کرامو کو اصل دین مونږ خلکو ته بیانو اصل خبره خلکو ته حقیقت کار کو چې سدي پکې حضرت علي رضی الله عنه چې رسول الله نوم نورانو دا د ایمان غیرتو زنه شم کولې د رسول الله نوران کما نبی علیہ السلام نو کوي يدلوني على اسم ما زمانو مخایا بلال محمد رسول الله نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته ماته په رسول الله باندې ګوت کې دا یو تکي خو دا نو هغه د سوران کو بچاکو باندې او پخپل باندې معجزانه تور باندې نبی علیہ السلام ولیکل هذا ما قاز علی محمد ابن عبد الله دا الله د رسول په یو ورځ باندې لیکل کړي دا قورز دا چې دا دوه درې ټکی ولیکل نور لیکل نبی علیہ السلام نشو کولای یعنی دا غدورو ما خبر دا ابوبکر صدیق سب کولا چې بچپن داسې یو سپیشل داغه بچپن دی چې د لیکلم کولې شو او لوستلم کولې شو د بچپن خبره چون کې روانه وا په بچپن کې د حضرت علي سبو یو سو صفاتونه اداره بیانوم بیا ټیم ختم دی د جمی دا ورځې دی یو خدا و چې لیکل کولې شو ځواني کې دوه نمبر دا لوستلم کولې شو دو شو دریم نمبر دا و چې وې داسې بهادر انسان او جګړې په چل باندې پویدو جګړې چل دی ته نه و چې سړی له اثر پکانی باندې ولا یعنی پدی پویدو چې جګړه په کوم ځای کې پکار دو په کوم ځای کې نه ده پکار پدی پویدو به ځای جګړې نه کولی او دوی مداو چې څوک ولا په پرځون ورغلې دنو دای را سملولې دی او بکر نه سملولې جګړې په چل باندې پویدو بهادر او جنگجو ادریم صفت دی سلورم صفت پکې داو چې په هغه زمانہ کې بهترین تیرانداز ورګوټه ماشومو خو چا به سره نه شو وشته شیش بازو نه به نه خطا کول دا الله تعالی ولا په بچپن کې دا صلاحیت ورکړو ځوانانو به نه شو وشته د بدن خويشته شولا او پنځم نمبر کمال پکې داو چې په ماشومواله کې شاعر شاعری دا په ماشومواله کې بچپن کې الله شاعری ورکړي وا هر نه کې شاعری دا ډېر ګران کار د سره نشي کوله او د شاعری خدا کمال دی چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام اوس ناشنا خبره ده شعر و شاعری ابو بکر پکې پاول نمبر د رسول الله شعر شاعری کولې نشي قران وی وما علمنا الشعر وما ينبغي له نشر ویلې شي او نو مناسب